چې ورځ تیریږي د مولانا عبدالمعبود صاحب پاغه خبره می ایمان مضبوطیږي. ورځ تیریږي 103 کاله عمر کې وفات شو. دلته راغلی و د شپې 10 بجې وې. ما ورته ویل چې هغه ته دا علم و چې په قبر کې د مړي حال معلوم کی چې لاندې پیسان ویل راځه چې لاس نه ونیو. ویل دا باره دیره د ورولم دی. خو ویل یو خبره مې بچیه واوره چې دیرې ته داسې وکته. ویل یو خبره مې واوره مړی خو درته په قبر کې خیم خو په دې دیره کې داسې مړی نشته چې وی ګوره اوړه دې خوشحال شي. دا ټول ویل په قبرونو کې ناست دي غوښې ته غوسیږي لګیا دي تیکې ته غوسۍ ټول عمر به روټۍ خوند درنه کی که درته مې وښودو. بس یو بو مې نارې کو د کوټې نه مې بار منډه کړه معلومات یې مخه یې زه نه ګورم چې ورځ تېرېږي په دې مې ایمان مضبوطېږي چې رښتیا په دې ادیرو کې داسې مړی نشته. مونږ یو پکې کړه نو مونږ چې بیګا خو ډېر ښه پروګرام و. دا حاجي صاحب هم مړ دی هله بر شو چې د جنت توتي شو. بیګا خو ډېر ښه پروګرام زئی ماما چرته پیسې میسې ګټئ روټۍ ښه پیدا کوئ. زه خو اوس داسې مایوس یم دې قوم نه چې زه هم دا جوماتونو ته راتلم پرېږدئ. ځکه چې جومات ته راشي او بار تې وځې نو سنډا درنه جوړ شي. په خوله لیلا په زړه کې ټک د پاسه برک. په خوله لیلا په زړه کې ټک د پاسه برګ. په خوله خندا په زړه بېایمانې مسلمانه ولې. سر د سنډا سرمن د میخې د ورځې شیخې د شپې خورې پردي مالونه. ماله د شیخانو کیسونه راځي کیسونه راځي چې زما خور په رواج کې مړه وه د پیرنګیانو حکومت کې د هغې حق خو استاز نه کېږي که نه. مالاوجي د هغې حق چرته کېږي ځکه چې ستا خور د خدای نه مخکې مړه ده. نو چې خدای نه مخکې مړه ده نو دا اسلامي قانون خو خدای را لېږلی دی او خور دې د خدای نه مخکې مړه ده نو د دې وجې نه د هغې حق چرته تا سره کېږي. دا ده 15 جیره به کیسو د یو سړي. جج ورته ویل شریعت کې ویلاو جی مولا خوښ که نو ما پسې راغی. ویل استاد جي سلا در سره کومه که ګټمه خو شریعت کوم کینی بیا کچری ښې دي. چې کیسه یې راته تېره کړه نو بیللی مالګټې. ویل تا به قاضي کم مال بالکل مې کا خو چې زه یې پکې سالس کړمه جج ما ته فیصله راواستله او فیصله مې ورولېږله چې د بیلو ده او ده وګټل. چې راغی دا ږیره یې په موټو وشو کول. ما ته ویل خدای دې کور رانکړه خدای دې بیړه خدای دې مال ستا کور رانکړي ستا دې خدای بیړه تباه کړي. په شریعت کې چې دې ګټله نو شریعت دې کولو او چې بیلله دې نه کولو ملا مې وله ماته کړه. مړ شوه سړی خو زما نوم به چې چا واغستو نو توبه مې دي اسمان لبې ټوپونه وال. دا مسلمانان دي په دې ایمان به مونږ چې دی خدای ته پیش کوو ځان به پې خلاصوو په دې ایمان به مونږ جنت ته ځو. ووایئ په ایمان تاسو ټول چې چرتم چا سره تنازع پیښه شوې ده تاڼۍ لم منډه کړې ده او که جومات لم منډه کړې وایئ ټول تاڼۍ تاڼه د پیرنګي ځای دی پکې پروت د پیرنګي قانون دی. پاکستان کې تر اوسه د انګریز قانون دی اسلام پکې نشته. نو د انګریز قانون له فیصله وړې
او جمعات د خدای تاڼه ده او د خدای قانون پکې دی الماری کې پروت دی دی لرا نه لې ته وایه په ایمان د مرګ نه رسته به تا خدای پرېږدي تاسو به جنت ته ځئ نو عرض مې دا چې د کم قوم په ایمان او په ذهن کې د خدای کلام او د جناب محمد رسول الله کلام دومره سپک وي چې د ژوند یوه فیصله هغه کلام ته نه راوړي حاجي دا قوم د قوم به څنګه خدای بخي قوم د قوم قبائلو کې وګوره چې تنازع پیښه شي ملکانو له وړي پولیټیکل لرازي پولیټیکل کې د پیرنګي قانون پروت دی ملک سره د انګریز قانون دی خاریو کې وګوره تانه او کچرو لمنډي وي جمعات ل نه راځي نو دا جمعات به په قیامت کې کیشتای په دې جمعات کې خو به هغه سړی پار کیږي چې د دې جمعات قانون هم په ځان حاوی کړی وي کنه نو دې خبرو ته سوچ وکړئ اسې مونږ تباه یو تباه مونږ غرق یو ملک نشتا قانون نشتا هر سړی غونډې نه خپاړئ اوس تو وایه چې د یو ملک د یو ملک نظام دی حد پوری یو د شیعو عالم مړ دی مولانا عارف الحسینی لس ټیمه پې کار کوي لس ټیمه نن اتمه ورځ ده او لس ټیمه پې کار کوي د یو مړي قاتل سراغ لا تر ننه نه دی لګېدلی اندازہ ہوگا چکی کی بس دمر بدمنی لکستا پا ملک دا مثال نشتا دے ملک نا دا سوات دا والی حکومت یو پا عرب زلخو دے ملک نا د چترال د میتر حکومت یو پا کروڑ زلخو دے ملک نا د دیر د نواب حکومت یو پا کرب زلخو سرزر بدلاس کے گرزول چادر تا دومر نشویلے چستا پا مخصوص ترگی دا پلیت قدمونه چې چترال او دیر او سوات تلاړه ورشه داغه ملکونو سال دی او ستا په دې ملک کې سال دی پرانا ورځ به دې سړی را سملی او به دې شوکئ سړی به لاړ شي ته د دلی راجا شوې دلی کا راجا مویا کوئی رونے والا نہیں پتا جڑا والا سو کتانے تلار شي جی ویشو کولم چا روند ویسا مرزا صاحب الاخترا والا غریب منڈم کیوں پرانا ورس دمرا حتی زمونگ ملک را ورس دا دا چا دلاسا دا دا دی زلیل قوم دلاسا او د دې نا اهل حکومت دلاسا قانون نشتا ستا په ملک زکه بدامنی دا قانون نشتا یو مجرم تا د خپل جرم سزا نشتا نو هغه جرم پریدي ولی جرم خو به هغه مجرم پریدي چې چرته د سزا په دوربین کې ورته ښکاري چاته چې سزا نه ښکاري هغه جرم پریدي ولی